كم وقته للمقيم والمسافر. زمان معزز علماء کرام، چونکہ دا باس بل کتاب کے تیر دا کتاب الطہارت بخاری شریف کے مروان، ابو داود شریف کے تیر تاسو بلک دے مسئلے تا پام وکی دے مس مانا تاسو پی جانے امرار الید المبتل خفین موزید ستوائی دے سن جوڑی خفین ہم تاسو پی جانے وقت تحدید کہ آیا پا مسح کے تحدید او ٹائم شتا سمرا ٹائم با مسح کرو او دا مسلم تا معلوم دا چه جرموقین ستوائی دام در تا معلوم دا جوربین ستوائی آیا پا جرموقین و جوربین مسح روان مخ کے بخاری شریف کے متیر او دا مسلم تاسو تا معلوم دا چه پا موزہ کے کم عیبی بیا مسح نکی خرق سیروالے سمر سیروالے چیوی اغا مانیع وی دی مسل علکا اغا عیب یسیر او عیب کثیر دی فقی کتابونو کے چه تشریح کر جمیع ما تقوله الائم شرح للسن سلور امامان چه چوائی قرآن حدیث تشریح کر دا امامان شارعین نا شارحین دی او بلا مسئلہ دارا دام تاسو ویل دا ام دے فقہ کتاب ام دلتا بخاری شریف کے ام ترمیزی شریف کے او ہم مشکات شریف کے تیر کال چه مسب پا اعلی الخفی کا اسفل الخف او کا پا دوارو باندی بای دا طول مسئلے را گلو پہلا مسئلہ دے جواز دا آیا پا موضوع مسا جائز دا کنا او مشروع دا مشروعیت پا قرآن شریف ہم ثابت پا احادیث و متواترہ ہم ثابت پا اجماع دی امت ہم ثابت حتی امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ فرمائی اخاف الکفر علی من لا یر المسح علی الخفین ویزا ویرے گما چی آغا خلق کافران نشی چی آغای دی مسح علی الخفین نمونکر زکا تواتر دلیل قطعی دا انکار دی امر قطعین کفر او گوری جی حسن بصری وی آتیاو صحابہ کرامونا بل قول اویاو صحابہ کرامونا دے مسح علی الخفین روایت نقل علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری وی اتیاو صحابونا نقل دی اویا پکی بدریان صحابہ دی چاچا روایات دی مسح علی الخفین کڑی او عشر مبشرم پکی او خلفاء اربعم پکی او امام ابو حنیفہ سے وی تر اغی پوری ما دے مسح علی الخفین دی مشروعیت خبرانہ کولا تر سوچ دا مسئلہ ماتا دا سی واضح و خکارا نشوا لکا روز روشن درانا ورز دنور پشن لہذا تواتر سر ثابت دا تواتر لفظیم دا معنویم دا تواتر بالطبقم دا مشروعیت مسح علی الخفین منکر تو ڈالی یو خوارج دی دی مسح پا موضوع جائز نوی دویم شیعگانو کے امامیہ دی امامیہ وی چه ند اخفی وینزل شتا او نه پا موضوع باندې مسح بلکہ پا لوڅ اخفا باندې با مسح لوڅ اخفا باندې مسح او وینزی بے هم ندامی در تمخ کے ویلی او امام مال بیا دویمه مسئله
امام مالک رحمت الله علیه وی یو قول دار چې مسا صرف د مسافر د پر مشروع ده نه د مقیم د پر او دویم قول د امام مالک د جمهور سره ده څلور امامان جمهور فقها او محدثین مسال الخفین مقیم او مسافر دواړو د پر وای لہذا دواړه مسا کولای شي درېمه مسله دا ده امام مالک او امام شافعی سے وی مسا په اعلی الخف ظاهر بر طرف باندې واجب ده او په اسفل الخف لاندې تلی باندې دا سنت طریقه ده حضرت پته ولګي امام مالک صاحب او امام شافعی صاحب وی چې اعلی الخف د موزه په بر حصہ ظاهر باندې مسا واجب ده او په اسفل الخف باندې سنت ده او د دې یو بل قول د نور امامانو نه نقل ده ابن نافع مالکی هغه وی چې نه په اعلی الخف او اسفل الخف په دواړو باندې مسا واجب هم به بر مسا کوي هم به لاندې مسا کوي او یو څلورم قول راغلی او وی دا وی د ماسح اختیار ده چې په اعلی باندې مسا کوي که اسفل باندې مسا کوي او جز المسالک بدایت المجتهد معارف السنن الکوكب الدری زیاد بحث چې په دې مسائلو کوي امانی الاحبار د دې کتاب شرح د ډیره زوخیمه مزیدار هغه دا بحثونه کړی دي درېمه مسله راغله هغه په دې کې دغه چې کاکا شرائط د مسح د پاره سری کم قسم موضوع باندې مسح کېدای شي او په کم قسم موضوع باندې مسح نشي کېدای او نواقض د مسح سری ولتا ونوي چې په کم شي باندې او 10 ماتيږي پاغه مسح ماتي او یو مسله ده لکه اوس بڅو وایو موام شرایطو کې داسې موضع چې هغه کې قدمین تر کعبین پورې پټي لوندواله او بلل قدم ته نه پریدي او هغه نخپه بهر ته نه راوځي او لګوندي سیرواله درې غوتونه کمی خیر د معنی نه ده درې غوته درې ونه زیاتی معنی د مسه بیا سړک اطمینان سره مظلم نشي کوي رطوبت او ارس قدم ته دننه کی او یو مسله مدد مسله امام مالک امام شافعی امام عبدالرحمن اوزاعی دوی قائل د توقیت ندی وی باب د مسح کې توقیت نشته چې یو ورځ او درې نه کشل ورځ مسح کوي او کسل ورځ مسح کوي یو ځلی موزه په خپو کا چې ترڅو د خوخه او په خپو بدی مسح کوي کته مسافر او کته مقیم کته قادر په وګو یو کنای او د جمهور مذهب دا چې په باب د مسح کې توقیت شته او زمنګ د پاره ګوره دلیل عبارت النص د عائشه صدیقه ابي رضی الله عنها روایت او د خلیفہ رابع فاتح خیبر علی شیر خدا روایت چې يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاث دا عبارت النص او استدلال په عبارت النص قطعی وی کده دې سره معارض هر راځي هغه به متروکی او څوک چې وی توقیت نشته درې دلیل وای اول دلیل دی ابو عماره روایت دی باب اول کې راځي دویم دی عقبه روایت دریم دی حضرت خزیمه روایت چې د دین عدم توقیت معلومی اول به مالکیانو درې دلایل ذکر کې چې په باب د مسح کې توقیت نشته او بیا وخالفهم اخرون د جمهور مذهب براوړي چې وخت شته د مسافر د لپاره وخت مقرر ده او د مقیم د لپاره
وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابي بن عمارة رضي الله عنه وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي بن عمارة القبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما يا رسول الله؟ قال نعم. ويومين؟ قال ويومين يا رسول الله؟ قال نعم. وثلاثا؟ قال وثلاثا يا رسول الله؟ قال نعم. حتى بلغ سواء ثم قال امسح ما بدا. چې څومره د خواخی یعنی معنا دا نه ده چې دا د مسح حکم تر یو میاشت پورې دا بیا به منسوخ کی تر څومره د چې مسح کوا چې ټایم پورا شي موزي او بس په وینځ بیا کوا کنه او دې کنه عدم توقیت معلومه یې. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره عن ابي بن عمارة رضي الله عنه قال وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا روح بن الفرج الى اخره عن ابي بن عمارة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فذهب قوم الى هذا فقال لا وقت للمسح. قوم باندې پوه شو امام مالک امام شافعي عبدالرحمن اوزاعي قال وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا فذكروا. عليك مساله می درته کړي و حضرت عقبه د شام نه را روان شو او مسه په موضوع وکړه د جمعې ورځ بل جمعه مدینه منوره ته راځي ډایرک عمر صاحب ته ورای هغه چې وکړه چې موضوع په خپل عقبه د کلا چول وې د 13 جمعې په ورځ بیا د نه دی وستینا ویا ثبت سنت طریقه د استدلال ده چې صحابي سنت وای مراد نه سنت مرفوعه یعنی عمل د په حدیث مرفوع باندې ثابت من وې دې کې احتمال دار سنت چې ذکر شي دین اقوال افعال د نبی مراد کېدای شي او سنت خلفای راشدین مراد کېدای شي اصبت السنه دا عمل د زما د رائے موافق ده. او دویمه خبره ده چې کاکا جی عقبه رضی الله عنه چې په کوم لار مدینه ته راغله پټول لار کې وبنوي چې او 10 چارنده مور باندې وکي نو د موضوع د وستلو فائدہ څه که یو میاشم وبنه میلاوي موضوع مو واسه او بس مسه کوا زکا تیمم بکې کنه نو تیمم کې هم مسه په مخ او په لاس باندې کی په خپو په سر خو نه وی کار د خ کړي زکه په دسه لار راغله چې وبنوي چې او 10 کړه وي تیمم او تیمم په خپو نه کیږي نو د موضوع وستل او نه وستل یو برابر من به د عقبه درې جوابونه وکول. وما حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال انت من الشام الى عمر بن الخطاب فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر وعلي خفان جرمقانية دا جرمقين جمع کیا 14 فقال لي فتى عهدك يا عقبة بخير کله دی اچولې دا موزه اے عقبه ال فقلت لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة فقال لي أصبت السنة. دی یوې جمعې مې اچولې دا بل جمعه رااله وې اصبت السنه. وبه قال حدثنا أبو بكر إلى آخره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمثله. وبه قال حدثنا يونس إلى آخره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وذكر مثله غير أنه قال فقال أصبت ولم يقل السنة. او اصبت ویلي کار دې صحیح کړی ده ځکه په داسې لار راغلی چې اوبه نه وي د موضوع د ویستلو ضرورت نو مسله ښه کړی. قالوا فقول عمر هذا لعقبة أصبت السنة يدل أن ذلك عنده. دا قالو کې ضمیر راجع د مالکیانو شوافیو ته عبدالرحمن اوزاعي ته وې د عقبه قول عمر قول چې عقبه ته وایي اصبت السنه يدل ان ذلك عنده عن النبي ذکر صحابی جو سنت ذکر کی مراد نه سنت مرفوعی لان سنت لا تكون الا عن ذکر سنت مرفوع نه مگر د نبی علیہ السلام نو د دې بدره جوابونه راشي. وقال في ذلك آخرون فقالوا بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولا يليهن. زبردست اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على